أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. سورة بقرہ 34 نمبر آیات. مخی واقعہ کے دا آدم علیہ السلام فضیلت پا فرشتو با نخکارا شو. دلائل سر دا خبر اخکارا و ثابت شلا کہ دا خلافت دا پارا کم صلاحیت پکارو کم علمون پکارو نو آغا پا آدم علیہ السلام کشتا. ملائک آغے کی بعض علوم ہو بعض پکنو او پیریان آغے کی دیر کم حصل علم وا. پدے حیثیت باندے فرشتے او پیریان دوارا اغوی سر چکم علمو اغا مجموعہ علم او داغین علاوہ حضرت آدم علیہ السلام تا خدا پاک را جمع کرو. آنچ خوبا ہمدارند تو تنہا داری. اغا چه فرشتو سر و پیریانو سر زان لزان لکم علمونو اغا آدم علیہ السلام سر پیوزیو بلکہ داغین علاوہ علم خدا ورکو. دے وجن اللہ پاک آدم علیہ السلام لفضیلت ورک پا فرشتو او پا پیریانو. فرشتو تا اللہ حکمو کو وے آدم علیہ السلام تا سجدو کے. پیریان او فرشتے پا شریکا آدم علیہ السلام تا دی سجدو کی. دا تعظیم چا اوکو سجدہ اکرلا نو پا زبان قال خو نخو پا زبان حال بانے اقرار اوکو کہ کم اوصاف پا من کے زان لزان لا موجود دی اغی آواز پا آدم علیہ السلام کے مجموعی طور موجود دی. نو اللہ فرشتو تا حکم اوکو کہ آدم تا سجدہ اوکے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اغا واقعات کے چمن فرشتو تویل حکم ورتو کا فرشتو تا سجدو کے تاسو آدم علیہ السلام تا. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فرشتو سجدہ اکرلا مگر ابلیس سجدہ نکرلا. ابا واستکبرات انکارو کا آباد ابلیس انکارو کا واستکبرو زان الوے اگنا تکبرو کا وکان من الکافرین او شدے دا کافرانونا یا ودے دا کافرانونا.
آیات کې ښکارا حکم خدا دی چې اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم. هغه واقعات که الله فرمای چې منگ فرشتو ته حکم وکړو چې آدم علیہ السلام ته سجده وکړه. نو بیا شیطان نو ولی ګیله کوي چې تا ولی سجده ونه کړله. شیطان ته خو حکم نه دی کړی، حکم یې فرشتو ته وکړو او شیطان ته حکم نه دی کړی او چې هغه سجده نه ده کړې نو بیا ته ګیله کوي ولې دی ونه. دې دی کې چې دا ګیله ته نه کېږي نو معلومیږي چې حکم یې ابلیس ته هم کړی دی چې تم ورته سجده وکړه. دا حکم یوازې فرشتو ته نه دی بلکې دغه وخت کې چې کم ذوی العقول مخلوقاتو هغې ټولو ته حکم و. د عقل خاوندان چې څوک وو نو هغوی ته حکم و چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. نو اوس د عقل خاوندان فرشتي او پیریان دواړه دي او آدم علیه السلام خو یوازې دی، نور بچي خو نشته دغه وخت کې. نو آدم ته سجدې کولو دپاره جنات او فرشتې دواړه مامور دي، دوی ته امر شوی دی چې سجده وکړي. ما منعک ان تسجد لما امرتک لما خلقت بیدی. د ابلیس ته الله پاک وی ما منعک ان الله تسجد، څه شي منع کړی چې تا سجده ونه کړله. او امرتک لفظ پکې دی، لما امرتک ما ته امر کړی دی، نو دې نه معلومیږي چې امر یې ورته کړی دی. نو دا به څوک نه وایي چې دې دی کې خو ابلیس ته خو امر نو نو ولې ملامته کړ، امر ووته. او که دویم جواب دا دی که امر نه وي نو دې ابلیس به ورته وي چې خدای ما ته یې کله ویلي چې سجده وکړه چې دا تپوس رانه کړي، تا خو ما ته نه دي ویلي. نو دیم پوهېده چې دته امر شوی دی نو دا بانه نه کوي چې خدای تا خو ما ته نه دي ویلي. نو امر دته تمام ذوی العقول مخلوقاتو ته امرو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. خو بیا هم د دې نورو نوم نه اخلي او د فرشتو نوم اخلي. وی فرشتې اصل دی، عزتمند دي، نو د هغوی نوم واغشتی شو. او دا جنات تابع دي، د فرشتو نه په درجه کې ډېر ښکته دي، ضمناً هغوی ته حکم دی، د هغوی نوم نه اغشتی کېږي. مثال په طور باندې جماعت ته یو سړی راشي، طالبان مشران طالبان هغې ته چې طالبانو خیرات مې کړی نو تاسو ټول راشئ، ښه تاسو به راشئ. نو طالبانو ته چې وی تاسو راشئ نو دې طالبانو سره هغه واړه چوڼي به ځي او د یو چوڼي ته یې ویلي چې ته راشه. نه دا د مشرانو تابع دي که نه د خیرات طالبانو ته وي چې طالبانو راشئ خیرات مې کړی. نو دې غټو طالبانو ته وویلی شو نو دا واړه چوڼي دا د هغوی تابع دي دي ورسره. نو فرشتې اصلو هغې ته امر وشو چې آدم ته سجده وکړي. دا جنات دا د هغوی تابع دي، جنات د فرشتو تابع، نو ضمناً پکې هغوی شته. نو فرشتو ته حکم ځکه کېږي چې دی افضل او اشرف وو. نو د آدم علیه السلام د تعظیم حکم دی له ورکړی شو. جنات په طریق اولا سره په دې حکم کې شامل معلومیږي. اوس دا خبره چې د الله نه غیر بل چا ته سجده څنګه ده؟ غیر الله ته سجده دا دوه قسمه ده. یو سجده د تعظیم ده او یو سجده د عبادت ده. نو سجده د عبادت په یو زمانه کې هم چرته د الله نه غیر بل چا لپاره روا شوې نه ده. سجده عبادت
د مخلوق د ابتدا نه تر انتها پورې یو زمانه کې هم نشي جایز کېدی د الله نه غیر بل چا دپاره. سجده د عبادت صرف الله دپاره ده. او سجده د تعظیم پخوانو شریعتونو کې روا وه، او زمن په شریعت کې سجده د تعظیم غیر الله ته ناروا. یوسف علیہ السلام مصر ته ورسېده او خپل رونه او مور پلار ولا لاړل او هلته ورته سجده کړې ده، وخروا له سجدا، ټول ورته په سجده پروتې دي. دقه سجده د تعظیم وه. په ماشوموالي خوب لیدلی و، انی رأیت 11 کوکبا رأیتهم لی ساجدین. رأيت 11 كوكبا، 11 ستوري والشمس والقمر، نور اسپومه، رأيتهم لي ساجدين، وینم ما ته سجدې کوي. دی د ماشوموالي خوبو او چې الله عمر ورکو بادشاه شو نو د هارونه او مور پلار ټول ورته په سجده پرېوتل. دا د تعظیم سجده وه، د عبادت نه وه. هغه وخت کې روا وه. آدم علیه السلام ته چې فرشتو سجده کړې ده، دا د تعظیم سجده وه، د عبادت نه وه. او دغه وخت کې دا سجدې د الله په حکم کې دي. د الله په حکم چې څه کېږي هغې ته څوک ناروا نه شي ویلي. نو آدم ته سجده کړې ده، شرک او کفر ورته نه ویلي. پخوانو شریعتونو کې د سجدې کولو غیر الله ته داسې حکم و لکه موجوده وخت کې چاته سلام کې، چا سره لاس ملاوی مصافحه کې، چاته ترغاړوزې معانقه کې، د چا لاس ښکلی، دا ټول جایز دي. نو دقه شانتې پخوانو شریعتونو کې سجده د تعظیم جایز وه. سابقه شریعتونو کې د مشرانو تعظیم د پاره سجده مباح وه، خو زمن په شریعت کې منسوخ شوله. اوس به مشرانو ته سلام کې، مصافحه به کې، لاس به ورکې، رکوع به نه کې، سجده به نه کې، او د مانځه په طریقه به چاته مخکې لاس په نامه نه ودرېږي. وضاحت د خبرې دا دی چې اصل کفر او شرک او د غیر الله عبادت دا د ایمان د اصولو نه خلاف ده. په یو شریعت کې جایز نشي کېدی. خو څه افعال او اعمال داسې دي چې خپل ذات کې خو هغه شرک او کفر نه دی، خو د خلکو د جهالت او د غفلت د وجې نه دغه افعال ذریعه د شرک او د کفر جوړېدی شي. داسې افعال پخوانو شریعتونو کې مطلقاً منع نه، خو د شرک ذریعه جوړولو نه منع کړی شوي پاره، لکه د جاندار تصویر جوړول او استعمال. دا په خپله شرک او کفر نو، پخوانو شریعتونو کې جایز. د جاندار تصویر پخوانو شریعتونو کې جایز و، شرک او کفر نو. سلیمان علیہ السلام له به پیریانو تصویرونه جوړول. یعملون له محاریب و تماثیل، لوی لوی میرابونه به هم جوړول او تصویرونه به جوړول. دغه شانتې سجده تعظیم پخوانو شریعتونو کې جایز وه، خو اخر کې خلکو د جهالت د وجې نه دغه څیزونه شرک او کفر د پاره ذریعه جوړه کړه. د پخوانو شریعتونو کې تحریف راغی. زمن شریعت دائمی دی، ابدی دی، همیشه دی. په پیغمبر علیہ السلام رسالت او نبوت ختم شو. نو دا شریعت د مختلف قسم خرابونه بچ کولو دپاره هغه سوړې ساړې بندولی شي چې د کوم ځای نه د شرک او د کفر بوی راخېږي، هغه سوړې ساړې بندېږي. هغه کارونه حرام کړي شو. نو د دې وجې نه چاته د تعظیم سجده چې پخوا روا وه نو دې شریعت بنده کړله، هسې نه په دې سجده کې بنده بل بنده ته خدای ونه وایي، حرام.
تصویر جوړول د بت پرسته ذریعہ جوړیږي، تصویر جوړول حرام کړ. حدیث مبارک کې راغلی دی یو مالک د خپل غلام ته عبد او بنده نه وای. یو مالک دته بخپل غلام رب نه وای. د رب معنا مالک دی، خدای دی وته مالک وای، رب دی وته نه وای. لفظی معنی په اعتبار باندې د بنده معنا غلام او د رب معنا پالون کې تربیت کون کې. نو داسې الفاظ و استعمال منع کول خو نو پکار، خو څه وخت کې د دې نه خطره وه نو شریعت دا الفاظ منع کړه مه وایه. بعض عالمان وایي مونږ چې اصل عبادت ته په دې کې څلور طریقو سره افعال کیږي. یو قیام دی، ورپسې رکوع ده، بیا سجده ده او بیا قیده ده. دا څلور طریقې دي: ودرېدل، کېناستل، ټیټېدل، په ځمکه سر لګول. نو دا ودرېدل او کېناستل د مانځه نه غیر هم کیدی شي. خپل د دنیا کارونو لپاره ودرېدل هم شته، کېناستل هم شته. نو دا عادتن کیږي، ودرېدل کېناستل عادتن کیږي. او دا رکوع او سجده عبادتن کیږي. بغیر د عبادت نه څوک رکوع سجده نه کوي. نو رکوع سجده عبادت سره خاص شوله. نو په شریعت کې د عبادت په حکم کې راغی نو غیر الله ته به رکوع سجده نه کوي. اوس دا خبره چې پخوانو شریعتونو کې سجده د تعظیم روا وه او ته وایې چې دا منع کړی شو، دا منسوخ شوله. دا په څه منسوخ شوله؟ چا ویلي چې منسوخ ده؟ چې ته قرآن کې وښایه کوم ځای کې ویلي سجده د تعظیم منسوخ ده؟ د دې جواب دا دی چې متواتر احادیثونه او مشهور احادیثونه د تعظیمی سجده حرامواله ثابتېږي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي که د الله پاک نه غیر بل چاته تعظیمی سجده کول جایز وي نو ما به دې بیبیانو ته حکم کړی وي چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي. خو د الله نه غیر بل چاته سجده کول جایز نه دي، لہذا ښځې د خپلو خاوندانو ته سجدې نه کوي. سجده د تعظیم مطلقا حرامه ده، هیڅ چاته به نه کوي. نه به مور ته کوي، نه به پلار ته کوي، نه به ښځه خاوند ته کوي. سجده به نه کوي، سجده یو الله ته به کوي. اوس دا حدیث مبارک د شلو صحابه کرامو نه د دې روایت ثابت دی. او د اصول حدیث کتابونو کې وایي کوم حدیث چې لس راویان یو شانتې نقل کی دا متواتر شو. نو چې د شلو نه نقل دی نو دا د متواتر په حکم کې دی، متواتر دی. او په دې باندې سجده د تعظیم د غیر الله حرامه شوله. د الله نه غیر بل چاته سجده روا نه ده. ابلیس چې سجده نه ده کړې نو دې په کافر شو. نو دا عملی نافرمانه نتیجه نه ده. د ده دا کافر کېدل د عملی نافرمانه نتیجه نه ده. ځکه ډېر مسلمانان مونځ نه کوي، نو هغوی ته چا کافر ووایي؟ هېڅوک هم ورته کافر نه وایي. عملی نافرمانی کوي، هغوی ته کافر نشي ویلی. هغې ته فاسق او ګناهګار ویلی شي، کافر ورته نشي ویلی. نو د ابلیس د کافر کېدو اصل سبب
دا الله دا حکم سره مقابله کولو هغه دا چې ته ماته وایې چې آدم ته سجده وکړه د سجدې قابل دی چې ورته وکړمه دی د خدای په حکم کې نکته چینی کوي لکه چې وایي زه پوهېږم او ته نه پوهېږي او وایي لږ زما او د ده د پوزیشن خیال وساته ابلیس الله ته وایي زما او د ده د پوزیشن خیال وساته دی د خاورې پیدا کړ او زه د اوره پیدا کړم زه بهتر یم دې زما نه په څه بهتر دی چې زه ده ته سجده وکړم خلقتنی من نار وخلقته من طین زه د اوره پیدا کړم او دی د خاوره پیدا کړم دی د ما ته سجده وکړي زه ورته ولې وکړم دی د خدای په خبرو کې نکته چینی کوي نو دقه معارضه کول دا مقابله کول بېشکه دقه کفر و دویم سوال دلته کې دا دی چې دا ابلیس چې دی نو ده ته الله ډېر علم ورکړو دې سا خوا دې خوا خو نو دې د فرشتو دې ډلې ته څنګه ورسېدل د انسان د پیدایش نه مخکې په دې ځمکه باندې حکومت او اقتدار د پیریانو او دا ابلیس چې دی نو دی د پیریانو پلار دی ابوالجان نو د پیریانو ډېره سرکشي شروع کړه روانې یې کو نو الله ورپسې فرشتې راولېږلې ویې والوې ټکول حکومت او اقتدار یې ترې واخیسته نو دی یې وړښته نو بس ده به ډېر عبادت کو د ابلیس ډېر زیات عبادت کو وی دا فرشتو هم پرې زړه وسوځېد چې خدای دا یو پکې خو ډېر ښه دی نو نور خو اوالو ټکول روانې کوي دی پکې زبرګ دی عبادت کې لګیا دی وی زه دا بزرګ ته اسمان ته راوخېږی نو دی فرشتو سره یو ځای کړ نو ته ډېر زیات عبادت کو او علم او معرفت ورته دومره حاصلو چې ده ته بیا طاووس الملایکه وي د فرشتو طاووس په دې مرغو کې خشته دی طاووس الملایکه د فرشتو استاذ نه دی چې دا عوام وي د فرشتو استاذ دی او په زانګو کې به کېنو یو ټالی به ورکړه هلته به یې ټکې وخو بله ټالی به یې ورکړه دلته به یې ټکې وخو دا پکې نشته خو علم یې ډېر و طاووس الملایکه به یې ورته وي د دې دومره لوی علم سره دا سپېره ولې داسې بدبخته شو چې دا خدای سره دا بدماشي شروع کړله دا داسې نیغې نیغې خبرې کولې وی د ده په ذهن کې لویو تکبر را پیدا شو د دغې لویو تکبر په وجه باندې دله چې کوم علم او معرفت ورکړی شو هغه ته الله واغېسته تش پاتې شو نو ده د جهالت کار وکړه دی جاهل و دی دغه وخت کې عالم نه دی د جهالت کار یې وکړه او بعضې فرمایي وی د حب جاه او د خود پسندې په وجه باندې سره د پوهې دیده دانسته په یو غټه بلا کې مبتلا شو یو نوجوان وي او مور پلار سره جګړه راواجي چې جګړه وکړي نو مور پلار غریبانان څوکي راشي استاد ته استاد ګوره دا ستا مقتدي دی او ستا شاګرد دی او ستا خبره مني او ګوره موږ سره داسې داسې زیاتې او که ته لږ پوهې کا استاد راشي او دا نوجوان چې کور ته لاړ شي نو دې زمرې یې د بریتو نیولي او مور پلار په لړزان شي یا الله زمرې راغی اوس به راسره څه کوي اوس به څه کوي او دې کې استاد ورغی
او ته د غصې نه دا رنګ هم بدل دی او مور پلار پسې کوتک رالی دی کې چې سره سمدستي یخ پخ شو او استاد بې غیرته مور پلار سره څوک داسې کوي او دې ښکته چې ښه بیا به نه کوم بیا به نه کوم دا بیا به نه کوم بیا به نه کوم ملامت شو د یاري خبرې نشو دا ولې د مور پلار حق یې د دې استاذ نه زیات دی خو د مور پلار چې کوم عظمت و هغه د دې هلک د زړه نه وتلی د مور پلار ورته هېڅ نه ښکاري نو وایي ټکی او د استاذ عظمت یې په زړه کې شته نو استاد داسې یو موټی وایي ټپ ټیپ دی که ټیکې ورکړه دا شاګرد یې راغورځولی شي دا مقتدي به یې راوغورځوي خو د ده په زړه کې عظمت دی نو د استاد په مخ کې په رپېدو شو نو د مور پلار عظمت تړه نه وتلی دی خاطر نشته د استاد عظمت په اړه کې شته یریږي خاطر هم کوي د ابلیس په زړه کې د الله عظمت او لوی چې هغه ووتله الله وتعالی نه ښکارېده ځکه یې ورسره بدماشي وکړله دې په ځان پوه شوی نه دی د ده د زړه نه د الله عظمت او لوی وتلی وه کوم علم او معرفت چې الله ورکړی هغه یې ترې وویسته ده ته الله لوی نه ښکارېده نو ځکه یې داسې کوي کله کله د یوې ګناه وبال دې حد ته ورسېږي که ډېر پوه نه هغه پوه درنه لاړه شي د الله له طرفه امداد او تعاون هغه ته نه لاړ شي ټول عمل خراب شي یو شاعر وایي اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده که د الله د طرف نه یو نوجوان سره د الله امداد نه وي نو د خپل اجتهاد کې خطا شو جنایت وکړي نو دی خطا شوی دی الله سره خبرې کوي چې ولې دې داسې وکړه ما ته حکم مه کوه نو الله پاک د خپل درباره وشړو ورته یې وځه ما پیدا کړلې ته مې پیدا کړلې دې مې پیدا کړ ټول مخلوق مې پیدا کړل درجې به زه ورکوم چې څوک بهتر دی او څوک بهتر نه دی خالق دې زه یم او فیصلې د بهتر او د کهتر دې راله ته کې وځه فاخرج فانک رجیم وځه چخې شه زما د درباره ویې شوه ابلیس خو یې وشړه اوس به راشو ګورو چې آدم علیه السلام او د فرشتو ترمنځ اوس بیا کم ماحول دی فرشتې دم به خود ولاړې دي آدم علیه السلام موجود دی فرشتو ته خپلې ډیوټۍ لځی چې چا کومه ډیوټي ده مقه ډیوټي کوئ او آدم علیه السلام ته عزت جنت ته لاړ شو نو آدم علیه السلام یې جنت ته بوت په جنت یې ور داخل کړ د دنیا 1500 کاله آدم علیه السلام په جنت کې تیر کړي او د آخرت نیمه ورځ ده او آدم علیه السلام په جنت کې هر څه نعمتونه ویني هر څه ډېر هر څه خو یو هم جنس پکې نشته رفیق حیات پکې نشته په ټوله دنیا دی وي خو چې رفیق حیات پکې نی نو سړی خپي دغه وخت کې الله پاک انتظام فرمایي جنت د خوب ځای نه دی د وده کېدو د پرکالۍ ځای نه دی خو په ده باندې پرکالي راوسته آدم علیه السلام پرکاله شو او چې سترګې وغړولې وی کتل نو خشتا بیبي مخې ته ولاړه ده حوا رضی الله تعالی عنها وی د دې ګس طرف نه یوه پختۍ یې کټ کړې ده د آدم علیه السلام نه یوه پختۍ کټ کړله او د هغې پختۍ نه یې ورله ښکلې بیبي تیاره کړله وی حوا ته هوا ځکه وی چې دا د حی او د جمدي نه پیدا شوله او ګسه پختۍ ده د سړي پختۍ چې وشمېرې نخي طرف ته جوړې جوړې دي او ګس طرف ته بې جوړې ده یوې ته کټ کړې ده وی آدم علیه السلام ورته وکتل اراده یې وفرمایله چې لاس ور وغځئ وی دغه وخت کې ورته وی چې مه یا آدم
آدمه لږ صبر وکړه، دا ستا بیبي ده، هم ستا دپاره پیدا شوله، خو دې سره به نکاح تړل غواړي. نو نکاح یې وله وتړله، وی نکاح کې به مهر ورکړي. الہ العالمین وی زه خو د دنیا نه دقسې تشتور راغلی ما سره څه دي چې مهر کې وله ورکړي. د آخره زمانه کې ستا په اولاد کې به زما محبوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کیږي، نو په هغه باندې درود ووایه، نو بس هغه بیبي له مهر کې ورکړه. حق درود مبارک اوی او هغه بیبي له مهر کې ورکړه او بیا الله نکاح وتړله. نو خشته بیبي ولا الله په جنت کې ورکړه. دا بیبیانې په جنت کې پیدا شوي. نکاح او د بابا واده دا په جنت کې شوي. آدم علیه السلام زمونږ بابا دی او نکاح یې په جنت کې شوي ده. ښکلې ځایونو کې نکاحګانې ښې وي. جنت ښکلې ځای دی، ولته نکاح وشوله. نکاح په جومات کې تړل بهتر دي. دا حجرې بیټکونه دی که هم خلک نکاح تړي کېږي، خو بهتر دا دی چې په جومات کې نکاح وتړلی شي. پیغمبر علیه السلام جومات کې نکاحګانې تړلي. حوا بیبي دا د ګسې پختې نه جوړه شوې ده، او دا ګسه پختې ټولې کږې دي او کمزوري دي. دا زنانه ټولې کمزوري دي او ټولې کږې دي، ټولې کږې دي او کمزوري دي. ډېر زور به ورسره نه کې چې دا خو کږه ده او نیغولی نه شي، همدا به دقسې کږه وي او ته به ترې خپله فایده اخلي. د نیغولو کوشش که کوې نو ټق به وکړي، ماته به شي. خو داسې خوش هم مه پرېږده چې زه څه کوي نو کوي به نوره به کږه شي، نو نوره کږېدو ته بیا هم نه پرېږدې. داسې منځ منځ کې میانه روي کوه، حکمت عملي نه کار اخله. والته کولم نیخه چې هر وخت سړی کور ته راشي زمرې د بریتو نیولې په معمولي خبرو جګړه کوي، دا خبرې نه دي ښې. پیغمبر علیه السلام خپلې بیبیانې چېرته وهلې نه دي، والته کول نه دي شوي. نه خفقان راغلی و، پیغمبر علیه السلام خفه شوی و، کور کې بیبیانو نه خفه شوی و، والته کول یې نه دي کړی. نو تاسو هم والته کول مه کوئ، مناسب نه دي. غټ بندوي سړی راګیر کې بدي ښکاري، دا ښه خبره نه ده. کله کله داسې څه دوړه دباو که سړی وکړي نو دوړه دباو ښه وي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه داسې واعظ نصیحت کې به کله کله خوشطبي وکړله چې دا اوده خلک پرې لږ بیدار شي. نو هغې یو مثال ویلی دی، یو پیر صاحب وی هغه یو غټ مار راغی ورته چې ما مرید که د ځان سره، وی چاله به ټک ورکړي نو ما به بدنام کړي چې د فلاني پیر صاحب مرید خلکو له ټک ورکړ. وی وعده وکړه چې زه به چاله ټک نه ورکوم. وی ښځه وعده ده چې چاله هم ټک نه ورکوم. بس بیعت یې وکړه، مرید یې کړ. وړو زګو ته پته ولګی چې مار مرید شوی دی، وعده یې کړی چاله ټک نه ورکوي. نو یو به هم راغی لکۍ نه به یې ونیو رابه، چا به د مخې د سر نه به یې راونیو رابه یې ښکه لوبې، چا په کاڼو ویشته، چا پې لوبې کولې، ټولې گنجې ونجې که داسې چمکداره سرمنې هغه ټوله گنجې ونجې شوه، پمنه شوه، ټپ ټیپ شو. زموږ د پس بیا راغی، وی صاحبه دونه وظیفې مې کړي دي که نوې وظیفه؟ وایي فارسي وی ته خو یې داسې خړ پړ شوې، دا ولې؟ دا سرمن دې گنجې ونجې او ځای په ځای زخمي او ټپم شولې. وی صاحبه تاله راغلی ما وعده مې کړې چې چاله ټک نه ورکوم، خلکو ته پته لګېدله، خلک را باندې لوبې کوي. وی ما خو درته وی چې ټک مه ورکوه، کله کله خو پرش کوه که نه. وی چې واړه رانږدې شي او پرش پې وکړه، نو بس د به چجه اوچته کړه، پرش به یې پې نارې کړه، نو واړه به ته تخلي. وایي مار خو بیا ټک ورکوي. نو خیر دی والته کول مه کوئ، کله کله پرش کوئ، په سړیتوب یې ساتئ. نو زنانه دا د ګسې پختې نه جوړې دي، ښه سلوک ورسره کوئ، نرمي ورسره کوئ، په ادب یې ساتئ.
او زنانو ته دا حکم دی چې د خاوند د خیال ساتي. ځکه مخکې د حدیث واورېده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي که د الله نه غیر بل چا ته سجده رواوي نو ما به دې ښځو ته حکم کړی وی چې د خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي. پخوا به مولودونه ډېر کېدل او خلک به وله ډېر راتلل. یو عالم صاحب ویلو ما تقریر کې داسې وویلو وی په سټیج یو بوډا ناست وي داسې اړخ ته وکته نو په بنیری بیبي ناست وی چې د فلاني مورې زموږ مرتبې دې ولیدې هغې وله اواز ورکړه چې خدای دې کور ته راوله چې دا مرتبې درته وښیم. نو سړو له الله مرتبه ورکړې ده. الرجال قوامون علی النساء، دا پې حاکمان دي. حاکم به د خپل قوم خیال ساتي د رعایا، خو رعایا به د حاکم خاطر کوي. جنگ جګړې مناسب نه دي. ښه کور جنت دی. خدای دې د هر چا کورونه ښه کړي. نو آدم علیه السلام ته الله پاک خشته بیبي ورکړله. حکم ورته وشو قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة، منگا ویل اے آدم اوسیگا تو او ستا بیبی الجنت پا جنت کی، وکلا منها رغدا حیث شئتما، خوری تاسو دوارا وکلا تاسو دوارا خوراک کوئے منها دا دی جنت نرغدا خفراخا حیث شئتما چکم دے کم خوخوی. په جنت کې آدم علیہ السلام سره بیبیم پیدا شولا او حکم وشو دې دې کې اوسېږي. خوراک کوي رغدن. رغدن هغه نعمت او رزق ته وایي چې د هغې په حاصلولو کې هیڅ محنت او مشقت نه وي، ښه په اسانه ملاوي او دومره ډیر وي چې د کمی او د خلاصېدو یاره پکې نه وي. نو آدم علیہ السلام ته په جنت کې د رزق فکر نو چې د کم ځای نه به خورم، بس تیارو هر شي. اسکن انت وزوجک الجنة، اوسېږه ته او ستا بیبي دواړه په جنت کې. جنت ستا د اوسېدو ځای شو. مختصر لفظ داسې نه شو ویلې اسکنا الجنة، دواړه جنت کې اوسېږي. نو اسکن انت وزوجک، نو دا خبره یو پوټي اوږده شوله، نو مختصره نه وه پکار. انت وزوجک دې کې اشاره ده چې تاسو دواړه به په جنت کې اوسېږئ، خو په اوسېدو کې ښځه د خاوند تابع ده او خاوند ذموار دی د کور. ښځه په اوسېدو کې د خاوند تابع ده، چې خاوند کوم ځای اوسېږي نو ښځه به ورسره هلته اوسېږي. او د کور ذمواري په ښځه نه ده، په سړي باندې ده. کور که د کری وي کری به څوک ورکوي؟ سړی. که دی وایي زما سره څه دي، ته چې تنخوا والې نو ته ورکه که نه. هغه وایي نه، دا ذمواري ستا ده. اسکن انت وزوجک الجنة، اوسېږه ته او ستا بیبي په جنت کې. اسکن لفظ کې یو بله اشاره ده. صاحب دې وخت کې دا جنت ستاسو د پاره عارضي دی، مستقل نه. د جنت اوسېدل عارضي دي. اسکن ته پکې اوسېږه، دا کور ستا نه دی، هسې پکې اوسېږه. که چا ته اسکن لفظ دی ووایي نو دې نه ملکیت نه ثابتېږي، عارضي ته ورسېږه. د الله علم کې وچ حالات به اوس داسې پیدا کېږي چې آدم علیه السلام او حوا بیبي دواړه د جنت نه به اوځي. او بله اشاره، جنت چې دی نو د دې مستحق جوړېدل او د ملکیت په شان اغشتل ایمان او عمل صالح غواړي. دغه وخت کې دوی عمل صالح باندې مکلف خو نو، ایمان خو وو. آدم علیه السلام او حوا بیبي سره ایمان خو شته، خو عمل صالح یې کم نه چې کړی دی، لا یې نه دی کړی.
نو د ملکیت په درجه کې اغشتل دا د قیامت نه پسو د ایمان او د عمل صالح په بدل کې به خدای پاک چې ورکي نو بیا جنت د ارچا ملکیت دی د جنتیانو ملکیت بشي وکلا منها رغدا او تاسو خوراک کوئ د دې جنت د میوه جاتو نه رغدا خفراخا رغدا بے مشقتا بے خطرے خوراک کوئ وکلا منها رغدا دې کې دواړه یو کې کلا تاسو دواړه خوراک کوئ یوازې آدم علیه السلام ته نوی چې کل انت وزوجک خوره ته ستا بیبي وی کلا منها په دې کې اشاره دی ته چې په خوراک سکاک کې ښځه د خاوند تابع نه ده ښځه د خپل ضرورت او د خواهش په وخت کې د مرضۍ مطابق خوراک دی کوي او سړی د خپل خواهش مطابق چې کله غواړي خوراک دی کوي اوسېدل به په یو ځای وي او خوراک چې دی نو هغه چې کله سړی وکړي شي نو هغه وخت دی وخوري چې کله ښځه وکړي شي نو هغه وخت دی وخوري او که یو ځای خوري نو خپل ته ویله دواړه یو ځای وخوري خوري دي ابتدا کې یو ځای خوړی شي بیا واړه زاګه ګڼ شي بیا دې بېل خوري او که چاله توفیق ورکړي الله پاک نو تر اخره دی یو ځای خوري رغدا حیث شئتما لفظ د رغدن د خوراک په دې سیزونو کې وسعت او کثرت ته اشاره ده چې ډیر دي څونه غواړې نو خوره څونه خوړې شي نو خوره و یوه ونه یې ورته وښوله وی دې ونې ته به نږدې کېږم نه خوراک خو لا لویه خبره نږدې کېږې به هم نه نو رغدن کې اشاره د خوراک د سیزونو ډیروالی ته شوله او شئتما حیث شئتما کم ځای د خوښي نو د مقامات وسعت ته اشاره شوله چې ټول جنت کې کم ځای ته ځای نه خوره ټول جنت ته ورځه داسې نه چې فلاني ځای ته پکې مه ورځه علاقه ممنوعه ورته په بورډ لیکلي او پروهیبټډ ایریا دې خوا به نه ځې جنت کې داسې شی نشته هر ځای ته ورځه ولا تقربا هذه الشجرة تاسو دواړه مه نږدې کېږئ دې ونې ته یو خاص ونه ده دې ته به نږدې کېږئ نه ونې ته مه نږدې کېږئ غرض او مقصد دا دی چې د دې ونې میوه مه خورئ د احتیاط دپاره وتئ چې ولا تقربا هذه الشجرة دې ونې ته نږدې نه شئ اصول فقه کې دې ته سد ذرایع وایي سد باب سد ذرایع یعنی دا شیز دا نزدېکت چې دی د دې ونې ته نزدېکت حرام نه دی ناجایز نه دی خو خطره دا ده چې نږدې شي نو وبه یې خوري نو د دغې خطرې د وجې وي نږدې کېږي به نه آدم علیه السلام دغه ونه وخوړله څنګه یې وخوړله وی دا شیطان دی ده ورته ویل وی دا خاص ونه چې یاده که نه دې له مه نږدې کېږه د دې د جنسه دغه بله چې نه خو یې نه ده یاده کړې که لکه یو باغ کې د قجورې ونه ده یو بنده وي دا ونه ده دې ته مه نږدې کېږه ګورې د دې میوه ونه خورئ نو د دې غرض دا دی چې د دې قسمه میوې ستا بدن ته تکلیف به رسېږي تا له ښه نه دي نو که دې باغ کې ده او که بل باغ کې ده هر ځای کې چې ده د دې میوه مه خوره دا قجوره ده او ډېره خوږه ده او قجوره چې وخوري شوګر به دې زیات شي دې نه ګورې ځان ساته ښه دې ونې نه ځان ساته
د دې مطلب دا نه دی چې داونه مخور او بل ځای کې که کجورې وي نو ځان پې موړ کا. مطلب ده چې هر ځای کې وی دې شیطان په دې تېرېسته چې تا ته ګوره دا یاده کړې نو دې له نه دی بل باغ کې چې کومه ونه دی دی بل باغ کې دغې له ورشه که نه. او دا شیطان چې دی نو د آدم علیه السلام او حوا بیبي ته قسمونه خوړلي دي وی دې کې نقصان نشته او زه ګورې ستا خیرخوا یمه. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسم یې ورته وخوړه دواړو ته. آدم علیه السلام چې د الله په ذات په دروغه څوک قسم نه خوري دی به رښتیا وایي نه د هغې خاص ولې نه خوراک یې وکړ. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة من اویل آدم علیہ السلام تا چے اے آدم علیہ السلام اسیگت استا بی بی الجنت پا جنت کی وکلا منها رغدن او خوراک کویتاسو منها دا دی جنت نرغدن خفراخ حیث شیطما چی کمزیم خوخوی ولا تقربا تاسو دوار منیز دیکھے گے هذه الشجرتا دیونتا فتکونا من الظالمین پس شیبتا سو دا بے انصافنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.